لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزتمندو مسلمانان ورنو د سورت البقرہ د دویم سپارے آیت نمبر 153 آیت نمبر 154 او آیت نمبر 155 دو آیتونه می تلاوت کړل. الله رب العالمین دې موږ له د پوهې او بیا موږ ټول له د عمل کول توفیق راکړي. نن د جمعې مبارک ورځ ده او ټیک یو هفته وړاندې زمونږه په دې علاقه باندې او د پښتونخوا په مختلفو اضلاعو کې بارانونه وشول او هغه بارانونه د حد نه زیات وشو او د کلاود برسټ یا د تندر په شکل کې هغه باران ځمکې ته راورسېدو. د ځان سره انسانان هم ویوړل، حیوانات هم ویوړل، ځمکې هم ویوړلې، څاروي هم ویوړل او ډیر زیات یو اندوهناک صورتحال زمونږه په دې نږدې اضلاعو کې خاص کر باجوړ کې او بنیر کې په دې کې دا صورتحال مخې ته راغی. دې نه علاوه خو په سوات کې هم او دارنګې په شانګله کې او په بډګرام کې هلته هم نقصانات کړي دي. خو زیات نقصان په دې دوه اضلاعو کې خاص کر په بنیر کې ډېر لوی نقصان شوی دی. ټول وړاندې خو موږ دعا کوو چې الله رب العالمین څومره زمونږ ورونه مسلمانان پښتانه په هغې کې شهیدان شوي دي، الله یې د هغو شهادتونه قبول کړي او د هغوی سره په دې غم کې موږ شریک یو. حقیقت دا دی چې دا غم یوازې په بنیر والا باندې په باجوړ والا باندې نه دی بلکې دا په موږ باندې دی، زموږ شریک غم دی او دا ماتم یوازې په هغوی نه دی بلکې دا په ټولو باندې دی. که دا ټول پښتانه دي او که ټول مسلمانان دي، مشرق مغرب ټول مسلمانان په دې درد باندې درمند دي او خبرې پرې. او زه به دغې ورونو د تسلۍ په بنیاد دومره ویم چې بس ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. نبی علیہ السلام چې خپلې لور زینب رضی الله عنها ته کوم تسلي ورکړې وه، زوی مړو نو لور ډېره پریشانه وه. نبی علیہ السلام ورته ولې خفه کېږي؟ ان لله ما اخذ، دا څه چې چا واغستل دا د هغې الله وله ما اعطى، او دا چا چې ورکړي او دام د الله دی، ورکړم د الله او بیرته واغستلم الله. دا مال، دا اولاد، دا بچي، دا ځمکې، دا حیوانات دا الله ورکړي او الله بیرته واغستل. د الله مانتو او مانت څوک چاته نه پرېږدي. وله ما اعطى. اوس دا خبره چې ولې هلته تکلیف راغی او دلته رانغی، ولې دا ډېر ګناهګارو؟ نه نه نه، کل شیء عنده باجل مسمى. هر څه چې په دنیا کې دي د هغې دپاره یو ټایم مقرر دی، وقت مقرر دی. لہذا د دغې
میندو د دغه خويندو د دغه ورونو د دغه بچیانو دا غوی د پاره دغه د زیارت ورځ غالبا یا سو ورځ دغه ورځ دغه د پاره مقرر په دې ورځ باندې الله واغستل لہذا موږ بسوایو موږ بوایو چې انا لله و انا الیه راجعون لہذا ټول پښتانه ورونه زمونږ چې په دې ځای کې هغه وجلې شوي دي شهیدان دي دا غوی چې کم پسماندگان دي دا غوی دي دا ذکر بار بار کوي چې انا لله و انا الیه راجعون بس دغه تسلی دي زمونږ لپاره او د الله چې دا کومه فیصله ونه په دې فیصله باندې موږ راضي شو دا د الله تعالی اختیارو الله موږ خپل قدرت راو کوو دویم نمبر نن زه کوشش وکوم چې په دې سیلابونو باندې په دې زلزلہ باندې مختصر شان خبرو کما چې دا زلزلې راځي ولی او دا سیلاب راځي ولی بلکې خاص کر نن په سیلاب باندې خبرو کو ځکه زلزلو الله دې زمونږ دا وطن محفوظ کی او باغی بار بار خبره شوی دا عام مسلمانان په تشویش کې دي سو ګویا په بنیریانو باندې عذاب راغلی دی سو ګویا امتحان دی قسمه قسم خبرې دي دا خبر بار بار کوم تا کم کسان چې منزل راځي تیجر ته سره ډرایور نه پاغه باندې سو گاډي نه چلی ټیلر نه سو پجامې نه ګنډي او چې پایلټ نه خلک په اجازه نه چلی خو یو دین داسې خپل راوړی شی دی چار سړی پرې باندې خبره کوي هر سړی ځان نه مفتی جوړ کړی دی او ځان نه شیخ جوړ کړی دی سو ګدا عذاب راغلی په بنیریانو باندې اسو بنا عذاب نه دی نو څه شی دی نو په دې به ان شاء الله خبره کوو د شریعت پرانا کی شریعت په دې باره کې سوي عزتمندو د ټول وړاندې دا خبر از د کول پکار دی چې الله رب العالمین دا کائنات جوړ کړی دی دا کائنات یوازې ځمکې ته نه وایي ځمکه دا اسمان دی یو سالر سسټم دی بلکې دې سالر سسټم نه علاوه دا کائنات یونیورس نورم ډېر غټ دی ډېر زیات غټ دی د ټول کائنات په مقابله کې دا ځمکه دا یو ډاټ یو نقطه هم نه ده دومره وسیع کائنات د الله رب العالمین دی دا ټول کائنات چې چلیږي نو دا د الله په قدرت باندې چلیږي دا د الله په حکم باندې چلیږي په دې کائنات کې څومره تبدیلیاں چې راځي کنه دا که هر قسمه تبدیلی ده کله خوشحالي ده کله غم ده کله سیلاب ده کله زلزلہ ده او کله مرګ ده کله خوشحالي ده واده ده دا قسمه قسم چاته کامیابی چاته ناکامی چاته غم چاته خفګان دا څومره زمون په دې ژوند کې چې کوم تغیرات راځي نو دا د الله رب العالمین په علم کې دي نه الله به خبره نه ده یو خبر بدای زکو دویم نمبر دا چې دا سکیږي نو دا په تقدیر باندې کېږي تقدیر مطلب دا دی چې سوچا سمجھا منصوبه ده الله رب العالمین یو پلان جوړ کړی د کائنات د جوړول لپاره یو پلان دی پلان دا پلان مطابق دا کائنات چلیږي اګه ذره بر فرق ناراضي ذره بر فرق مونږ جذباتيان یو مونږ یو خبره کو بل خبره کو څومره کائنات چې چلیږي کنه په دې جدید جبه کې وي په دې کې یو زیرو ډیفیکټ مینجمنت دی زیرو ډیفیکټ مینجمنت دی ته ویل کېږي چې دا سیمه ستر فرق پکې ناراضي دا څه چکیږي دا یو بهترین تنظیم لاندې دا هر سکیږي هر څه برابر دي ما او تا تخکاری چې دا شی به ترتیب دی او دا تندر بیٹه مرا پرې وته او یا دا زلزلہ بیٹه مراله دا ډېر خلک وایي کنه ابلوزي او الله دې زموږ د پښتانه خو دې الله پوهې کی د پښتانه نن سبا د الله سره په جنگ ورغلي دي خپکیږي بنا نن سبا پښتانه د الله سره په جنگ ورغلي دي سوې الله تا دا څنګه پښتانه دي دا اسرائیل چرته پنجاب یو چې دا راغله د پښتونخوا باندې تندر را پرې باسي موږ منځونه کوو موږ روجي نیسو موږ زکاتونه ورکو په پنجاب کې شرک دی پنجاب کې دادي دا موږ د پنجاب نه د دشمن ولې جوړ کړی دی چې پنجاب یې زما دشمن دی زموږ دشمن نه دی غلطه خبره ده زه اکثر د ملګرو ته وایم او د قوم پرستو ته وایم چې بیخي په د پنجابیانو په سیمه لګي ګوره کله پنجابیانو نن فیصله وکړه کنه چې څومره پښتانه ډرایوران دي دا ټول ولېږي او دا څومره چې پښتانه سکیورټي کوي په دې بنگلو کې دا ولېږي او دا څومره چې پښتانه په دې پنجاب او کراچۍ کې روزګارونه کې دا ولېږي نو بس کومنګا دا موږ ځان لکار کتل دی پنجاب کته پنجاب پر دا قوم او دا وطن او دا ملت موږ تقسیم کو بار تقدیر موږ د سید الله سره په جنگ نن سبا ورغلی یو چر دا خو په انګلند کې خلک لغړی جنکې لغړی ګرځي او بربندې ګرځي او دا د سین بغاړه باندې جامع استلی ګرځي او پاغه ځای کې د خور او مور فرق نشته دی او پاغه ځای کې په حاشیه او ریانی دا او په پنجاب کې شرک دی او پاغه ځای کې خلک مزه کوي او دلته کې په پښتونخوا کې بنریان خو 15 وخت مونږ کې باجوړیان خلک دی پښتانه خلک دی او عذاب دل تر پریوزي دا موږ وایو کنه اکثر دا مجلسونو کې دا خبرې کیږي
دې به یو جواب ز کوم خو د هغې نه مخکې زه به درته اقبال یو شعر ویم. اقبال دا خبره اقبال نن نه څو کاله مخکې کړې وه. اقبال حکیم الامت چې هغه د دې امت او د دې قوم په مرض باندې پوه او یو حکیم انسان و. هغه یو نظم لیکلی و شکوه په نوم باندې. شکوه بلکل د نننو حالاتو سره لګي شکوه. او د هغې بیا په خپله جواب کړی. دا شکوې د الله نه کړې وه، په خپله د ګیله نه کوله. داسې د مسلمانانو دا حالت زار الله ته بیان کړی او بیا د الله ر طرف ته په خپلو الفاظ باندې جواب کړی دی. سی ویلي و خو په دې شعر به سوچ کو وګورئ. هغه شعر اقبال پخوا ویلی و ویل رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. پخوا هغه ویلی و چې الله دا څه صورتحال دی. رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر کم خلک چې تا نه مني د هغوی په کورونو باندې او د هغوی په ځمکو باندې او د هغوی په وطن کې مزې دي. یورپ ته ګوره، امریکې ته ګوره، انګلینډ ته ګوره، جاپان ته ګوره، جرمني ته ګوره، فرانس ته او ناروې ته خلک مزې کوي. رحمتونه ټول په هغوی دي او تا نه مني. سجده الله تا ته نه لګي بل چا ته لګي. او برق ګرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تندر په مسلمان را پریوزي. په نیر باندې تندر راغی، په با جوړ باندې تندر راغی، په پټګرام باندې تندر راغی. دا شکوه ما او تا نوي نه کو. دا اقبال ډېر پخوا کړی وه. اقبال ول بیا جواب د الله ر طرف نه ورکو. ویل داسې زمانه مو که نه چې مسلمانان په حفاظت کې وو، مسلمانانو مزې کولې، مسلمانان غالب وو. په دې 2.5 بر اعظمو د مسلمانانو حکومت هغه مسلمانانو او تاسو مسلمانان ولې په هغوی تندر نه را پرېوتو او په تاسو تندر را پرېوځي. نو هغه یو علاج وښودو. ویل چې وہ زمانے میں معزز تھی مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو یہ تارک قرآن ہو کر. اب کومه زمانہ کې چې خلک عزتمندو دا مسلمانانو په صحیح معنو کې موږ ولې خوار یو؟ تارک قرآن. موږ قرآن برېښی دی. زمونږ د سوال جواب ما ته ملاو دی. دا قرآن موږ برېښی دی. موږ په بل څه پسې روانې شوي یو. قرآن زمونږ د ټولو مسلو حل دا قرآن کریم دی. دا د الله کتاب. دا الله تعالی د عرش نه رالیږلی دی. ویل د دې قرآن مطابق به ستاسو عدالتي، د دې قرآن مطابق به ستاسو بازاري، د دې قرآن مطابق به ستاسو معیشتي، د دې قرآن مطابق به ستاسو حکومتي، د دې قرآن مطابق به ستاسو صلح او جنگ وي. کم ځای کې کېږي؟ ما ته وطن وښایي چې د قرآن مطابق کې فیصلې کېږي. نشته چېرته؟ نشته. معیشت سود، سیاست دروغ، بازار دو نمبري، زراعت زمونږ په هغې کې قسمه قسم سودونه او دا قسمه قسم ګاڼې ماڼې. کوم شی زمونږ د قرآن مطابق دی؟ ګیله ولې کوو؟ بیا الله نه ولې ګیله کوو؟ مونږه ځان نه ګیله پکار دی چې مونږ دومره باغیان یو. الله دا ډوډۍ مونږ له ولې راکوي؟ لږ سوچ پکار دی په دې باندې. مونږ خو د دې مستحقو چې وازي بونیر او باجوړ ټول خلک دا ټول مسلمانان د دې زمانې دا چې الله تعالی ایسته ختم کړی وی. الله ما ورته ډیل را کړی دی. په دې وجه باندې ګیلې به نه کوو. په دې وخت کې به الله ته رجوع کوو. کله چې ګوره تاسو خیالي که نه، کله چې په علاقه کې څوک په چا باندې ډز وکړي که نه، یا مړی وشي یا ونه شي، نو چې ډز وشي نو د هغې نه پس خلک بیا روغه کوي. روغه او چې روغه نه وي نو بیا به خپل کلی پرېږدي یا به خپل خاندان نه لاس وینځي. منګه الله سره په جنگ باندې شو. امتحان چې راغی زمونږ د الله سره روغه پکار وه، رجوع الی پکار و چې منګه د الله سره صلح وکړو، د الله سره روغه وکړو. موږ د الله سره په جنگ باندې ورغلو. او بله ورځې ما ته چا د یو مولوي صاحب دی، ټول مولیان هم یو شان نه ګورئ. موږ چې دا خبرې کوو کله بعضې خلکو باندې بدې لګي، خو وایو بخیر دی. خلک دا ټول مولیان یو شان دي. یو شان دي نه دي. څوک صحیح دین بیانوي، څوک غلط بیانوي. څنګه چې ټول ډریوران او ټول سیاستدانان او دا ټول ډاکټران یو شان نه دي که نه، دا مولیان هم یو شان دي نه دي. خم پکې شته او بد هم پکې شته. علماء سوم شته، علماء حق هم شته. قرآن نه ثابت دي که نه. د بعضې مولیانو مثال الله د سپو د خرو څه قرآن کې ورکړی دی. ټول ښه دي؟ ټول نه دي ښه. د مولوي صاحب یو شعر ما ته چا رالیږلی او فیسبوک باندې ورکړی و. ما نه هغه شعر ایسته شو. ما 2-3 ځل داسې کوشش وکړو، خو داسې خبره کوله چې عزراییله ته پنجابی یې که څنګه چې ته راځې ته د پښتنو نه روحونه اخلې. دا بنیادی طور باندې د علم کمی دی، جهالت دی، د ضد او د عناد انتها ده. په داسې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ په داسې حالاتو کې قرآن کریم سره تعلق جوړول پکار دي. عزتمندو، د ټول نه مخکې خو زه ابتدا کې خبره کومه چې دا بونیر او یا بټګرام او یا سوات او یا باجوړ چې دا عذاب دی او که دا ابتلا او امتحان دی. ابل ورځ زمونږ مولانا اسماعیل صاحب د هغه نه چا تپوس کړی یو انکر چرا په دې بونیر باندې چې دا کم آفت راغی، آیا دا عذاب دی؟ دا بونیریان د الله بدی شول ځکه الله راولېږو دا طوفان او دا تندر
مولانا محترم ول جواب ورکړی چې نه عذاب خو په کافرانو باندې راځي کم خلک چې کافرانی د الله تعالی بدی شي بغي خلکو باندې عذاب راځي دا عذاب نه دی دا امتحان دی زمام د قرای خوخه دا څومره چې مطالعه د زما نو دیتا چې عذاب موږ نه وایو چې دا عذاب دی د بنیر خلک ما ته پته څومره خلک دی د بنیر ته تلې ما ملمدوس خلک پښتانه چې ملمدوس دي د ټول نه زیات ملمدوس خلک دا د بنیر دی ډیر وسواد بمی بنیریان باول نمبر باندې په ملمدوس دی ګيري ملمنو باندې مین دي پردې سړې به په جماعت کې او کور ته به بوزي او دومره قدر ولور کې دومره قدر بنریان په ملمدوس دي او ملمدوس خلق د الله تعالی خوخي د الله بدین شي د ابراهيم عليه السلام صفت ده منځګزار خلق ده نیکان صالحان خلق ده ولې الله رب العالمین دا افت راوستو نو بس ما ویل کنه هل سره قرآنی کریم قرآن سوی ولنبلونکم څوک چې په قرآن کویږي هغه په دې باندې ځان پوهیږي کنه موږ قرآن نه وایو کنه چې نه وایو نو بیا اوتی بوتی وایو الله فرمایي ولنبلونکم موږ به تاسو باندې امتحانات کوو ولنبلون خامخ به باندې امتحانات کوو او دا امتحان دی دغه وجه دا ده عذاب په آخرت کې دی عذاب الله دې موږ داغه نو ساتي دنیا کې دا څه عذاب دی عذاب خو د آخرت هغه دی د دنیا دا ټول عذابونه چې راجم شي د آخرت عذاب ته هیڅ هم نه دي داغه خو زرمي حصے ته نه رسیږي دا دنیا دا دارالعمل او دارالامتحان دی په دې کې زمون امتحان شروع دی البته امتحان اوس دا خبره چې دا امتحان په یورپیانو ولې ناراضي دا سوال لیکنه قبل فرض دا امتحاني او په بنیر باندې امتحان راغی او یا دا مخکې د امن دا خبره شروع د خلکو پښتنو باندې ټول مردا دماغي دي او دا پریشن دي او دا پریشن په پنجاب کې ولې نه کیږي او دا په انګلند کې ولې نه کیږي او دا په امریکا کې ولې نه کیږي په دې پښتنو ولې دا امتحان روان دی او په دې باجوړ کې ولې دا امتحان روان دی نو دا اصل کې من قرآن نه دی زده کړی قرآن بس څوک نه وایي کنه قرآن کریم څه وایي قرآن کریم دا وایي چې امتحان دوه قسمه دا کله چې د ماستر امتحاني کنه د 20 امتحان نو لکه اردو والا سوق دی ودرېږي نو اردو والا ودرېږي هغه ته کوېسچن پیپر والی هستري والا سوق دی منګیو پښتو والا سوق دی منګیو بایولوژي والا سوق دی میث والا سوق دی هر یو خپل خپل پرجالي تاسو چیرته لیدلې دي کفایت صاحب ته سکول کالج کې غنه چیرته لیدلې دي چې یو سړی بداسي وو کی چاره ټوله لکان به یو شان پرچا کوي دسه کمقل استاد تاسو زله چیرته جواب را کوي کنه دلم دې چیرته نه میډیکل والا دی میډیکل امتحاني دی انجینرینګ والا دی انجینرینګ امتحاني د آرټس والا د آرټس امتحان دار چې خپل امتحان دی اوس کوم د سکو چې نه ټول خلک به یو پرچا ور کوي ټول خلک به راوځي احتجاج وکړي دا څنګه امتحان دی په دیو جبانه د هر چا امتحان جدا جدا دی د مالدار امتحان جدا دی د غریب هغه جدا دی کته ولی جدا دی نو ته امتحان یو شان اخلي نه نو الله مختلف امتحانونه اخلي کنه لہذا د مالدار سړی د مال امتحان دی چې دا په شکر وباسي کنه دا غزان امتحان روان دی او دا کوم چې غریب دی د قربت امتحان دی چې صبر کوي کنه کی امتحان بدل دی د یورپ په خلکو باندې ځان امتحان دی او په موږ باندې ځان امتحان دی او بل خبره دا چې دا سلن نظر زمنګ دا چشمه د سلګ نظر راسترګو چشمه لګ پوری زی اخو نزي ادا دا د یورپ داخله په خوانه د سیمالدار نه د سیمالدار د سعودي عرب مالداری خو تاسو ته معلومه ده غالبا د سعودي عرب د مالداری او یا کاله وشول تقریبا دا غینه مخکې غریبانانو د پاکستان کرنسی د هندستان او د بنگال او د سعودي عرب کرنسی نن او یا کاله مخکې تقریبا یو شان دیوا نن او یا تر رسیدل یا د غشانه د امریکا والا او د یورپ دی او کدا انګلند دی او کدا ناروې دی او کدا فرانس دی او کدا جرمنی دا د پخوانه مالدار نه وو پخوا د غوی د غریبي امتحان تیر شوی دی د امتحان بدل شو نو الته د مالداري امتحان دی او دلته د غریبي امتحان دی الته د صحت امتحان دی او دلته کې د بیماری امتحان روان دی په دیو جبانه صہیب رضی الله عنه فرمایي چې عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر د دې مسلمان دا معامله ډیره زیاته عجیبه ده هر کار د خیر دی څنګه هر کار د خیر دی په تندر کې څه خیر دی و ان اصابته سراء فشکر کان خیرا له و ان اصابته ضراء فصبر کان خیرا له که خوشحالي او تورسیږي او شکر پیو باسي دا ول خیر دی او که مصیبت ول راشو صبر کو کې دا پدې کې خیر دی دانند بنیر د باجوړ د بډګرام د سواد د شنګلې د دې خلکو امتحان د صبر شروع دی صبر سو کوئی قرآن وی دا دے کنا ولنبلونکم بشیء من الخوف زربان امتحان کوم یہ رب دبانی رازی ابل اور زمانگا بنیر دیو ملگری بارکے زمانگا مولانا صاحب ویلو چې مولانا صاحب دینو داغه د کور شپک کسان غالبا سیلاب وړي دي
ویل موږ د هغوی خواله لاړلو خواله مور یې وفات شوې ده، ښځې پکې وفات شوې ده، لورکۍ یې پکې وفات شوې ده، د کور 3 کسان نور پکې وفات شوي دي. تعزیت ته تللي وو. موږ چې ته پکې څنګه بچ شوی یې؟ هغه وی چې کله دا باران ډېر شو، باران زمونږ سیره پیدا شوله چې چېرته سیلاب را نه شي، نو بل یو ملګري ته مې ویل چې راځه جومات ته لاړ شو، د الله نه سوال وکړو، دا ير راله لکه نه ولنبلونکم بشیء من الخوف. چې جومات ته لاړو په دې کې چې واپس راتلو نو بس زمونږ کور سیلاب وړی دی. کور هغه ته الله تعالی په کومه طریقه باندې اقوا کو. دا اوس امتحان دی، مولانا صاحب امتحان دی، او د دې پیر صاحب امتحان دی، او د حاجي صاحب امتحان دی، او د امیر صاحب امتحان دی، او د خان او د ملک او د نواب د وډیرو چودري د امتحانات شروع دي. په دې باندې صبر کې کنه کې مور بن رواغستله، خزه مې درکړې هغه مې درنه واپس واغستله، بچې مې درکړې مې درنه واپس واغستو، دا دومره خولي ځمکې مې درکړې وې دا مې درنه واپس واغستې، ته اوس څه کیسه جواب راکې؟ دا و چې الله تعالی صبر کوم نو ستا په سره راضي یم. بن الله یبشر الصابرین. د صابر له زیره ورکا جنت دی وګټو، د الله رضا دی وګټلا. زیره دی زیره. بشر الصابرین. کم صابرین؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. کله چې مصیبت ورسیږي جګړه کوي د الله سره نه، قالوا انا لله، اے الله موږ ستایو ها، دا زه د پرېخه مزم ستایم، زما د مالم ستاده، انا لله وانا الیه راجعون، او موږ به الله ته واپس کیږو. خدارنه مخکې لاړو زه به وروسته روان یم. په دې ناستو خلکو کې د چا نیکونو ژوندي دي، 2-3 کسان نیکونه به ژوندي، ډېر نیکه د چا ژوندي، هېچا ژوندی نه دی. ادي جابار ډېر مشرانو نن 100 کاله وړاندې، 200 کاله وړاندې، 300 کاله وړاندې یو ژوندی شته نشته دی. په دې وجه باندې کله چې موږ دیرې له ورځو په دیره باندې موږ په دې مړو باندې یو سلام اچو، السلام علیکم یا اهل القبور، اے د قبر مالکانو په تاسو دې الله تعالی سلامتی وي، یغفر الله لنا ولکم، الله دې تاسو وبخي موږ دې ما الله وبخي. بیا موږ سوایو انتم سلفنا ونحن بالاثر، تاسو رانه مخکې موږ در پسې یو، دا ورته وایو کنه، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تاسو مخکې تللی موږ د پسې رسول رواني، بس دقه ده. په دې وجه باندې دا که تندر راځي او کدا زلزلې راځي موږ به دا وایو چې دا امتحانات راځي د الله رب العالمین د طرف نه، او دا امتحان چې راشي تاسو یقین وکړئ انسان برابر شي. ور ډېر خلک د الله نه باغیان خلک مالی دي، داسې د الله نه باغیان خلک چې ته به وایې چې دا سړی به هم دین ته چېرته راشي، دا سړی ته به هم الله تعالی هدایت وکړي. سبا چې ګورې پړومبي سب کې به ناست دي، سبا چې ګورې نفلي روجي به نیسي، سبا چې ګور د قرآن تلاوت به کوي، سبا چې ګورې نو هغه ذکر کوي، نوافل به کوي. ولې؟ دا الله په ده باندې امتحان وکړو، هغه امتحان کې کامیاب شو، مصیبت کې الله واچو، په دې مصیبت باندې صبر کې الله ورته هدایت وکړي. په دې وجه باندې هر تکلیف چې کوم دی دا عذاب نه ها، هر تکلیف عذاب نه. بعضې تکلیفونه بعضې مصیبتونه داسې وي دا انسان ته لار وروښي، دا انسان ته لار وروښي. جمعې دا ټیم ډېر کم سړی به کې تفصیل بیانوي، خو زه یو واقع درته بیانوم، غور سره واورئ. امام رازي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر کبیر، پکې یو واقع لیکل د دې آیت لاندې چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله غزاد دی چې په ځمکه کې څه پیدا کړي دي، په دې هر څه کې ستاسو لپاره خیر دی. مطلب په دې تندر کې خیر دی، په دې زلزله کې خیر دی. یو بزرګ یو عالم دی، هغه ویل چې ما سوچو کو چې الله و چې په هر څه کې خیر دی، نو په دې لړمانانو کې څه خیر دی؟ لړم کې خو خیر نشته، خو چې سړی وچیچي یا مري او یا ورته تکلیف جوړیږي. ویل مال چې په دې کې به څه خیر وي، په دې کې خو ماته خیر نه ښکاره کېږي، خو الله هم دروغ نه وایي. یو ورځ ویل مال په نظر لړم راغی، ویل داسې روان وی ما وایي چې نن دا ورځ دې ته وباسم ګورم چې په دې لړم کې زموږ دپاره څه خیر دی، زه ګورم چې دا څه کوي. ویل روان شو پسې لړم څومره په قلار روان دی، بې سترګو دی که نه، سترګې هم نشته، په قلار روان دی، زه بس شاید په قلار زما 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 سار وختي پسې روان شوم. داسې د غرمې دا ټیم شو، 10-11 بجې ټیم دی، د سیند غاړې ته، لکه دا سیند د سیند غاړې ته ورسېدو. د سیند غاړې ته چې کله دا لړم ورسېدو ویل چې دا به اوس څه کوي، دا به اوبو ته کوزېږي وړي به ویل چې په دې کې ګورم یو شمشتۍ په قلاره د سیند د غاړې ته را روانه ده، شمشتۍ ده. و دا شمشتۍ د غاړې ته راغله او دا لړم ورته وروختو، لکه دا چې الله کښتۍ ما ویل که دا یو نظام مطابق دنیا چلېږي، ما ورته ته پته نشته دی. دا شمشتۍ د کښتۍ په حیثیت باندې راغله او دا لړم ورته د پاسه وروختو او کښتۍ واپس مومنټ شروع کړو حرکت، او دې سیند ته بېرته کوزه شوله. ویل ما په منډه باندې خپل شناز مناز برابر کور، وخت دې سیند ته مې ودنګل او په قلاره باندې زه په دې شمشتۍ پسې روان وم چې دا شمشتۍ کوم طرف ته ځي. قلاره ګورم شمشتۍ پوره لاړله، غاړې ته شوله، لړم یې کوز کو بېرته راغله او زه هم پسې د سیند نه پورې غاړه لاړم چې دا کوم طرف ته ځي.
لړم واغوښتو پټو ته لاړو پټو ته روان دي زی 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 حتی چې دا ټکن د غرمه د غرمې دا ټیم دی یو زمیدار دی یو دا جغ دی وسره غویان دی وسره یو کوي سغنم جواری کړلې دي ستړی شوی دی نو دی یو غویان ولاړ دي جغ مغوی ویني ولاړه ده او دا رغلی دی او د یو ونې لاندې وده دی او دا لړم ور روان دی ور روان دی ویل ما چې کله په دې زمیدار باندې نظر پرېوتو ډېر پې خفه شوم چې ګوره سخته غرمه ده او راغلی دی وده دی او ګوره دا لړم ور روان دی او بالکل ور نږدې شو داسې یو پټ فاصله کې دا لړم دی ویل ما علیه السلام چې دا زمیدار غریب کو ستړی استومانه دی او که دا لړم یې وسوچي چې ګنه دا یو به دې پاتې شي تکلیف به ورته میلاو شي ویل ما ویل دا زمیدار رایخوم به چې پاسېږي زړه مې پې خوږ شو ویل بیا مې ویل چې زه خو په لړم پسې راوتې مه زه ګورم چې په دې کې الله زموږ دپاره خیر ساچولی دی نو که دا زه رایخ کړم په دې زه په دې خپل مشن کې خو نه کامیابېږم ویل آخر مې ځان غلی کومه که چې ویجي شي په دې دوران کې لړم ور نږدې شو او د دې زمیدار د خپې وچې چلا په خوب کې چې مار لړم سړی وچي چې هغه ته ډېر احساس نه کېږي وی چې کله لړم وچی چونو ستاسو خیال یې کله چې سړی پاسې نو سیدې بره ګوري دا سترګې مګي بره ګوري داسې وی زما خیال نه دی ویل په دې دوران کې چې کله د لړم د انسان وچی چې بره وکتل ویل بره ما وکتل بره ډېر لوی مار روان دی ښکته لوی شی دی لوی وی کله دی چې دا مار ولیدو ویل دا رسې په قلاره قلار راتاو شو ابس ویل په دې کې ډانګې ورسره دی او درز دا مار یې ووهو او مار یې مړ کړو وی زه پوه شوم چې په دې لړم کې الله تعالی څومره خیر اچولی دی دا لړم موږ ته هېڅ نه ښکاره کېږي د کوم ځای نه راغی په سین نه شو راتلی الله وله سبب ورکو یو شمشتې وله راولېږله ولې دې مار کې چې چلی وی تکلیف به ډېر زیات و د لړم دا تکلیف دومره غټ تکلیف نه و لہذا لړم چې کله راغی وی چې د مار او د خامار د ټک نه وساتو نو دا قسمه قسم بالفرض که تندر راغی زلزله راغله دا مصیبت دومره نه دی د آخرت مصیبت او بل مصیبت ډېر غټ مصیبتونه دي د هغې نه په دې باندې موږ په امن کې پاتې کېږو په دې وجه باندې عزتمندو دا امتحانات دي او عذابونه الله په کافرانو باندې راولي دې ته هم عذاب ته سړی ویلی شي چې مصیبت د خلکو دپاره جوړ شي خو بنیادي طور باندې دا د الله وعده ده چې زه به تاسو امتحان کوم په دې کې به خیر سره وځي خیر دار کم خلک چې په دې باندې صبر وکړي نو دا به الله تعالی وله زیر ورکړي بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون بیا الله تعالی فرمایي چې صبر وکړي نو څه به وله ورکومه نو الله تعالی فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دا کسان چې دي اولئک علیهم صلوات من ربهم په دې خلکو د الله د طرف نه څه دي شاباسۍ دي د الله د طرف نه په دې خلکو باندې خوشحالي دي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه د الله خاص نعمتونه دي او عام رحمتونه دي د الله د طرف نه او دا خلک چې دي نو دا خلک اصل کې کامیاب دي دا خلک کامیاب دي الباز داسې دي اولئک هم المهتدون دا کسان په هدایت باندې دي چې په دې وخت کې صبر وکړي او کمال ملاو دي نو شکر وباسي عزتمندو دا یو درې حدیثونه ما لیکلي دا درته وایم خاص کر د دې حالاتو مطابق یو خدا خبره ده مونږ ول دا امتحانات دي دا برازي په دې باندې صبر پکار دی دویم نمبر دا خبره ده چې داسې قسمه مصیبتونه کله راځي نو دا په خپل علم کې موږ راولو چې دا دنیا کله ورانیږي دنیا چې کله ورانیږي نو په مزه مزه باندې به الله داسې تغیرات ټیم په ټیم راولي او په آخر کې به الله رب العالمین دا کائنات د دنیا بورانوي او بیا به یو بل جهان ته موږ ځو او دا چې کله آخرت څومره نږدې کېږي نو زلزلې به هم زیاتېږي تندرونه به هم زیاتېږي سیلابونه به ډېر راځي او دا خبرې موږ خو بدقسمتي دا ده موږ د ساینس دانانو په دې خبرو لږ ډېر یقین کوو د قرآن د ساینسدانان خو الله دی که نه دا ټول ساینسدانان دا پیدا کړي هم الله دي او د ساینس دا علم هم الله ورکړی دی نو معلومه دا شوه چې د الله ساینس او د الله علم د ټول نه زیات دی که نه او د هغې باوجود موږ لکه په شاګرد باندې موږ یقین کوو په استاذ یقین نه کوو الله د ټول ساینسدانانو غټ ساینسدان دی او په دې قرآن کې الله موږ ته ټول قوانین ویلي دي خو موږ په هغې یقین نه کوو ځکه موږ د غیرو غلامان یو د انګریزانو غلامان د یورپیانو غلامان د غیر دینو خلکو غلامان یو د الله غلامان موږ نه یو موږ د الله غلامي پکار ده نو ساینس دا وایي چې دا خو کلایمیټ چینج ورته ویلی کېږي دا خو کلایمیټ چینج دی او دا وایي که نو چې ګوره قیامت یعنی په دې څومره چې ټیم تېرېږي کلایمیټ چینج به راځي موسمي تغیرات به راځي نو په کوم ځای کې چې مخکې ګرمي وه اوس به یخني راځي په کوم ځای کې چې مخکې واوره نه اوس به واوره راځي په کوم ځای کې سیلاب نه سیلاب به راځي نن سبا ټول هلکانو یا بالکل سونټانو بالکل دا کلایمیټ چینج دی ته چې ورته عذاب راغی امتحان نه نه چې دا خو پلاني بایولوژي کې ویلي دي کیمستري کې دا خو کلایمیټ چینج راغلی دی الله دې پوهه که دا کلایمیټ چینج راوستی چا دی دا موسمي انقلاب چا راوستو دا موسمي تبدیلي چا راوستله
دا یو ذات دی چې هغه راوستلې ده. او ساينس د ساينس خو لا په حال په بچپن کې روان دي. ساينس درقي 400 کال وشول. نیوټن په 16 صدۍ کې پیدا دی. 17 18 19 20 400 کال د ساينس شو. او دنیا کله پیدا ده؟ دنیا د پیدایش په کروڑاو کالونه شوي دي. بیگ بینګ ولاوي چې 14 کروڑه کال د دنیا شوي دی. وای يهوديان یې وزره کړه د دنیا عمر دی. نو چا چې وزره کال مخکې خبره کړه ما ته نه منو، او ساينس چې 400 کال او 300 کال مخکې خبره وکړه ما ته یې منو. دا بنیادی من غلامان یو. په دیو جبانه قرآن دا خبره په خوا کړې و چې دا کلایمیټ چینج برازي. او په عربی کو ته کلایمیټ چینج نه وي، په انګریزي کې ورته دا وي. نو موږ په انګریزي باندې یقین کو، په عربی او په الله او په رسول باندې نه کو. الله رسول سے ویلو مسند امام احمد کی حدیث ته. حدیث د حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل لے سوئی رسول اللہ فرمائی تکثر الصواعق عند اقتراب الساعة، تکثر الصواعق عند اقتراب الساعة. قیامت چرا نزدیکی گی تندرونه بزیادی گی، تندرونه بزیادی. قیامت را نزدیکی گی الت تندر دے، الت تندر دے، الت تندر دے. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی دا تندرونه به دومره ډیر شي، دومره ډیر چې حتی یأتی الرجل القوم، چې سار سړی را پاسي د بریکینګ نیوز په تور باندې به د خلکو نه تپوس کوي. څه به وایي؟ یو سړی به د خلکو خواله راشي فیقول من صعق قبلکم الغدات، سار د چا طرف ته تندر را پریوتی و. یعنی خلک به سار تپوس کوي باقاعده چې لکه بېګا خو چې د شپې تندر نه دی را پریوتی، تپوس به کوي. نبي علیه السلام وایي دا خبره د الله رسول کله کله 1400 کاله مخکې نه منو، او 300 کاله مخکې چې کله ساینسدان کړل موږ هغه منو. دا زما اوستا مسلمانی ده. او بیا وایي موږ کلک مسلمانان یو، کلک مسلمانان یو. موږ د شاګرد خبره منما او د استاد هغه خبره موږ نه منو. رسول الله ویلو تندرونه به زیاتېږي، کلایمیټ چینج به راځي، موسمي تبدیلیانې به راځي. او دا خو تاسو د مشران ستاسو نه بل څه تپوس وکړو چې یاره سعودي عرب کې بارانونه نه وي. تاسو ویل چې مخکې ډېر نه اوس ترې بارانونه، سعودي عرب کې بارانونه زیات شوي دي، باقاعده سیلابونه راځي. په دې علاقو کې لا تندرونه وو، سعودي عرب کې نه وو. دا تندرونه به التم زیاتېږي، دا په سعودي عرب باندې به راغورځېږي. اگر چې هلته کې لا دشتې دي، په هغه ځای کې د باران تصور نشته. نبي علیہ السلام خو دا خبرې په مکه او مدینه کې کولې، ویل ستاسو طرف ته به دا تندرونه را زیاتېږي، هلته خو لا نه دي تللي، قیامت ته به نور هم زیاتېږي. وایي سړی به وایي چې من صعق قبلکم الغدات، سحر په چا باندې تندر را پرېوتی دی. فیقولون صعق فلان و فلان، په پلاني ځای را پرېوتی دی، پلاني پراوتی دی، پلاني بونیر باندې، باجوړ باندې، شنګله باندې، په سوات باندې، په بډرام باندې. باقي د خلک به نومونه یادوي، نومونه چې پلاني ځای کې تندر راغی، پلاني ځای کې تندر راغی. دا رسول الله ویلي، دا خبر رسول الله په خوا کړې وه. په دې وجه باندې دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده چې د قیامت په نښو کې نښه ده. او الله ما ته ته وښودله، رسول الله ما ته وښودله. نو څه کول پکار دي؟ اوس به د الله سره مقابله نه کوو، اوس به د الله رب العالمین سره صلح کوو، روغه به سره کوو. یو خبره. دویم نمبر دا ده، یو بل حدیث ده دویمه، بخاری شریف کې حدیث ده. په داسې حالاتو کې زه به انشاءالله یو 2 منټه خبره د بونیر پر حالات هم کوم، ټایم شته یو 10 منټه. موږ څه کوو؟ دا بونیر کې دا کم حالات چې راغلي دي باجوړ کې زیات بونیر کې ډیر دي. موږ بونیر ځکه یادو، نور باجوړ کې حالات راغلي، سواد کې راغلي دي. یو خو د الله د مایک والا خلک پوهې کې د مایکون والا زیات شوي دي. دلته به تیمرګره کې، په باجوړ کې، په پېښور کې به چېرته چنده وکړي، هلکه 80,000 روپۍ چنده مو کړله، ټیک ده ودې کړله. اوس تاله څه پکار دي؟ تاله پکار دادي په دې پاکستان کې د وفاقي حکومت هم اکاونټ شته دی، د صوبایي حکومت هم اکاونټ شته. که حکومت باندې یقین هلته جمع کړي، هغوی به ویسي، ستاسې موري ختمه شوله. که حکومت باندې ستاسې یقین نه وي، الخدمت فاونډیشن دی او بل فاونډیشن دی او بل دی او بل دی، چې په چا د یقین وي هغوی له ورکړه او یې تقسیم کړي. موږ به په 80,000 روپۍ چنده وکړو او دلته به څوک بسکټ والي، څوک پې چېرته اوبه والي، جوس پې والي. لس اته کسه به روان شي، راځئ چې زه په بونیر کې تقسیموو. نو په 20,000 به ګاډۍ وکړي، 15,000 پاتې شولې. په 20,000 ګاډۍ وکړو، 8 کسان 9 کسان لاړل. دا 8 کسان 9 کسان چې ځي، دا چې هلته د غرمې ټیم شي روټۍ به خوري، ماښام به روټۍ خوري. دا روټۍ به په 100 روپو باندې کېږي. زه نه یم ګورئ کم ملګري په ما په دې خبرو باندې خفه نه شي. جاره مولانا صاحب چېرته هغې خلکو باندې خبره کړې ده چې کم خلک چېرته د دې دغه کار کوي، د دوباره بحالۍ کار کوي، او یا د هغوی د خدمت کوي، هغه نه یادومه. ښه خلک ډېر دي، دا بیکاره پکې لږ دی. نو هغه پیسې د ماسپښین پکې ډوډۍ خوري، د ماښام پکې ډوډۍ خوري. نو هلته یا 40,000 پاتې شي یا 13,000 پاتې شي. په یو کلي کې بسکټ تقسیم شي، ویډیو وکړي
نو په ویډیو کې سره زیالته په پیج باندې فالوور زیات شي. دلته چې فالوور زیاتیږي دلته به ارننګ ډیر راځي. موږ نن د بونیر او د باجوړ او د سوات او د شنګلې د خلکو په وینو کې موږ ځان له فالوورز ګورو. دا یو غټ مشکل دی. په دې وجه باندې زما سوشل میډیا اکټیویسټانو ته درخواست دی په دې وخت کې فالوورز پرېږده وایي الله م پوهه کا لږ د الله سره روغه کول پکار دي. او په حقیقت کې د خډېره چنده کړې ده او ته وې زه وړم لاړ شه او که نه نو ډېر خلک شته دی هغې خلکو لا پیسې ورکړو تقسیم به کړي په ښه طریقه باندې به یې تقسیم کړي په ښه طریقه باندې. او خاص کر په دې ورځو کې د الخدمت فاونډیشن خو ډور وزیر اعظم یې صفت وکړو وزیر اعلی یې وکړو د وزیرانو یې وکړو ټول خلک رال د دې په دې کار د خلکو اعتماد دی نسبتا زه نه یم چې نور خلک نشته نور ډېر خلک دی بېشماره خلک دی انفرادي خلک ځي او تنظیمونه هم تقسیموي و دوی بهتر کار کوي په نسبت د نور باندې ځکه حدیث ولنټیر نشته دی رضاکار ورسره دی یو تنظیم دی یو سیټ اپ دی ورسره کار ورته آسان دی دی له ورکه چې هغه ځای کې دا پیسې ستاسو تقسیم رسول الله بس کول په داسې حالاتو کې. نو دا حدیث وار ابو داود شریف حدیث دی. مور بی حضرت عائشہ فرمایي چې کله به باران شو او وریز بشوله وریز دا تورې تورې وریز وراللې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کار پرې خو دو وای چې وریز د باران دی او نبی علیہ السلام براغه او په منځ باندې به ودرېدو او چې کله به دا وریز ختم شو نبی علیہ السلام به خوشاله و بیا او د الله شکر به وباسو. دا د رسول الله طریقه و چې وریز براله کار به پرې خو دو او په منځ باندې به ودرېدو او کله به چې وریز ختم شو نو بیا به خوشاله د الله شکر بیا ادا کو. په بخاری کې دا حدیث دی دا حدیث د ابو داود دی د بخاری شریف کو سره اضافه راغلی دا حضرت عائشہ وی ما د الله د رسول ته پوسو کې د الله رسول ته د خلکو نه الټه چلےږي خلک چې کله وریز راشي خوشاله او ته چې وریز راشي خپه دا ولي ستا عمل د نور خلکو خلاف روان دی. رسول الله مبارک ته ویلو چې زما سره دایره ده چې د دې وریزې په وجه باندې یو قوم هلاک شو چې هغه قوم عادو زه په دې باندې یریږم هسې نه چې په دې وریز کې د باران پسې عذاب چېرته نه نو په دې وجه باندې زه یریږم. د الله د رسول د الله رسول ته عذاب سویل دا خو د الله قانون دی چې پیغمبر الله په عذاب کې نه هلاکوي. په دې خبر ځان پوهېږئ ښه تاسو تاریخ اوچت کې قرآن اوچت کوي سورت نوح دی سورت هود دی سورت یوسف دی سورت یونس دی سورت ابراهیم دی څومره چې سورتونه د انبیاو په نوم راغلي دي په دې کې د انبیاو په قومونو د عذابونو تذکره راغلی ده. خو تاسو یو مثال نشئ ښودلی چې عذاب راغلی دی او پیغمبر پکې چېرته منلی نه 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 د عذاب د راتلو نه مخکې پیغمبر د خپل قوم نه وتلی دی او بیا په هغې خلکو باندې عذاب راغلی دی. دې نه معلومه دا شو چې نبي علیه السلام د ځان دپاره نه و لګیا دا زما او سره لپاره لګیا و چې کله وریز راځي ما ورته به څه کوو او چې کله باران یې ما ورته به څه کوو. موږ نن سبا زموږ عمل الټه روان دی په وریز کې او په باران کې موږ خوشحاله یو. په دې وجه باندې عزتمندو دا امتحانات نن په بونیر والا باندې په سوات والا باندې راغلي دي د قیامت په نښو کې نښې دي او دا به ګورې زیاتېږي. موږ چې کله طالبانو او قرآن د ترجمه هم کولې تقریبا ما 12 استادان نه ما قرآن به ویلی الحمدلله دوره تفاسیر 12 کالم قرآن ویلی دی. خو کله به چې موږ دا قرآن وایو او د سورة الاعراف له به کله رالو که نه سورة الاعراف له په دې سورة الاعراف کې د موسی علیه السلام د قوم د عذابونو تذکره ده. کله به پې عذاب راغی د وینې هر څه به وینه وه اوبه به وینې وي شملې به وینې وي شوده به وینه بیا به موسی علیه السلام کله سوال وکړه الله تعالی د عذاب ختم کړه نو چې عذاب به ختم شو نو بیا به بل عذاب راغی چندخان به زیات شو چې سملاستې بالغ نه به غټ چندخ جوړ شوی چې خوراک به دې کو ډوډۍ نه به چندخ جوړېدو هر څه چندخ و. بیا موسی علیه السلام سوال وکړه الله تعالی او دا قوم به راغی ای موسی خپل رب ته دې ووایه د عذاب رانه لرې کړي بس موږ توبه وباسو. چې د چندخانو عذاب ختم شو نو هلته کې بیا څه راغی د سپږو او د سپږو دا قسمه عذاب راغی. دغه عذاب لا نو ختم شوی چې بیا د اوبو یو سیلاب راغی او طوفان راغی. دا آیات مفصلات د قرآن کریم ویلي دي. موږ په هغو کې سوچ کو چې دا بني اسرائیل خو ډېر بدبخته خلک و دوی دومره نه پوهېدل چې دا د وینې عذاب دی دا د سپږو عذاب دی او دا د چندخانو عذاب دی دا د وینې عذاب دی دا د سیلاب عذاب دی. وګوره دا بني اسرائیل نه پوهېدل دومره لوی ظالمانو. خو څه کې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو به د دې یهودیانو د اهل کتابو د عیسایانو پسې قدم په قدم باندې شاته ځئ حتی که دی یو سوړي ته ورننوځي تاسو پسې دې سوړي ته دننه ورځئ. هغه صورت حال دی. وایي دا عذابونه په موږ باندې لږ رالو. دا د 2008 سیلاب تاسو ته یاد دی د 2004 زلزله تاسو ته یاد ده د 2010 سیلاب تاسو ته یاد دی د
2020 هغه تاسو ته یاد دی، پروس کال په 24 کې په دې کوستان باندې راغی، هغه تاسو ته یاد دی. دا بل سیلاب موږ ته معلوم دی، دا ستاسو د خپل کلي دا عجابات د ځمکې سیلاب ویل موږ ته یاد نه دي، موږ چاته وبو ایستلا. لہذا دا حالتونه دا د الله زمون سره رحم و کرم دی چې داسې قسم حالات راځي، او په دې حالاتو کې الله تعالی موږ ته یو قدرتی طور باندې ریمایندر راکړي چې تاسو سم شئ. دا څومره چې د انقلابات راځي، هغه شیخ الهند محمود الحسن سے بویل کہ انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا پپھم پپھم. دا څومره چې په دنیا کې انقلابات راځي نو دا د الله د طرف نه موږ ته आवाज کیږي. واعظ رب ہے، دا د رب واعظین دي. ہر تغیر سے آتی ہے صدا پپھم پپھم، د هر تغیر نه आवाज راوچتیږي چې ځان پوهه کا، ځان پوهه کا، ځان پوهه کا. د سار ماقام الله موت ته وزن کوي. په دې ځبانه دعا وکړو د بنیر او د باجوړ د سواد خلکو ته، کوم خلکو زمکی وړي دي او دارنګې د کوم خلکو جدادونه وړي دي، چا ساروی وړي دي، چا انسانان، د چا مور، د چا پلار، د چا بچي، دا به شهیدان شوي دي. دا وی د الله شهادتونه قبول کی او دا وی څومره نقصانات شوي دي، الله دغه نقصانات او تلافي ولوي. والله دا وی پزړه د رحم پټي ولګ ډېر ګران او ډېر مشکل وخت دی. عام خلکو تم زمنګ دا درخواست دی، کم خلک چې هغه ځای کې تاسو ایټ تقسیموي، تاسو مساعده ورلګي، په هغه ځای کې تاسو تعاون د خلکو سره کوي انتهایی درجه په احترام باندې، په عزت باندې. بالبرس که سړی ویډیو ردی د پاره کوي چې خلک اعتماد وکړي نو ګناه نه ده. هر څه طریقاري موای چې ردا هر سړی زیو د خپل دغه ویډیو کې تصویر وباسي، دا د وخت ضرورت دی. وسو دا د وخت ضرورت دی که چا په حقیقت کې الته کې ستاون وړي او داغې نه ویډیو کې داغې نه تصویر اخلي، ان شاء الله په دې کې داسې ګناه ماته نه ښکاره کېږي. او داسې د 10 روپو شی دی وړی دی او صرف د ویډیو دپاره دا تعاون کې، او دا تعاون د په ځان ولګوه، ځان له یو خره څه فایده به وکړي. دا ریاکاري نه ځان ساتل پکار دي. نن تقریبا ټول پاکستان کې د مشرانو طرف نه دا هدایات دي او خاص کر ماته هم پکې بیګا وینا شوې وه چې په هر جمعات کې د دې سیلاب زدګانو دپاره تاسو د چندې اعلان وکړئ او دا تعاون تاسو هغه ځای ته ورسوئ. نو خاص کر د بنیر او د باجوړ دغې د سیلاب زدګانو دپاره د الخدمت فاونډیشن په هغې زموږ اعتماد دی لګو، زموږ سره تعلق دی. نور داسې پابندي په چا نشته دی چې خامخا الخدمت له ورکوي. نور هم فاونډیشن شته دی، خو د الخدمت فاونډیشن په دې خدماتو تقریبا د ټولو اتفاق دی او د هغې خدمات هم زیات دي. او بلکې زه نن سبا خو یو برانډ ګرځېدلی د انګریزان هم په اعتماد کوي. دا تنظیم دا سیټ اپ ټیک دی. د الخدمت فاونډیشن دپاره به موږ چنده کوو، دا پیسې به صرف د سیلاب زدګانو دپاره لګي. نن موږ ویل چې جومات دپاره به چنده نه کېږي، نو په دې صفونو کې ملګري به دوه کسان پاسېږي. 2-3 منټه کې ما د حاجي صاحب ویل، نذیر حاجي صاحب چې پارکس پابندي ولګو چې 500 روپۍ به ورکوي. زه خو به ان شاء الله هم درکم 500 روپۍ، نو 500 خو که د چا وس کېږي ښه خبره ده، 500 نو ډېر هم ورکوي. د چا چې څومره وس کېږي نو د هغې سره تعاون وکړي ان شاء الله تعالی چې دا پیسې په هغه ځای کې ولګي، د خپل وس مطابق تعاون په دې کې وکړو. الله رب العالمین موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.